نواس بن جبر رضي الله تعالى عنه وای کله چې یو مسلمان هغه پرې بارې باندې مبتلا شي الله فرشتې راوړي دي ورشي زما بنده څه وایي فرشتې چې راشي وی ګوري بنده په فرشتیا کې الله یادوي فرشتې الله ته لاړې شي وایي الله ستا بنده هغه بېوسه او بېچاره دی نن یې کچې دی جګېدو نه دی یا الله دا هغه ځای کې تای الله ورته وی ایکه چونچکه واوښتې زما دې په خپل ذات او په جلال باندې قسم وي که تو ته ما صحت ورکړه نو د تېر صحت نه به ورته د اعلی صحت ورکوم د تېرې مینې نه ورته اعلی صحت ورکوم د تېرې وخې اعلی مینه ورکوم په ما اوسېږي چې زه به جنت ته داخل بني اسرائیلو کې انتهایی فاسق انسان انتهایی ګناهګار انسان کله علاقه دې نه تنګه شوه الله ته سوال کوي یا الله دې سړي ظلم نه مو خلاص کړه څه کړه خلاص کړه الله موسی علیه السلام حیرانېږي وایي ځان سره څه امتیان کړ دا سړی د دې کلي نه یو صحرا ته وباسه دومره وباسه چې خوراکي توکي هم ځان سره ونیسي چې دی دلته واپس راځي نو چې په لاره ونه وایي دلته راغله موسی علیه السلام ځان سره څه قسم سړی روان کړ یو لوی صحرا هم دې باندې پرېښود دوی ترې نه راغله وروڼه یو خوا ګرځي بل خوا ګرځي لږ یو تن د شپې تېرېدلې کمزوري پرې راغله مړ شي داسې مرستیا پرې راغله چې نور د جګېدو نه دی دې وخت کې الله ته یو ناشنا سوال الله ته لاس کوي وایي الله که چېرته زما په نه بخلو باندې زما ته جنت تلو باندې که د ستا په جنت ستا په بخښنې سره یا الله نو د خپلو دوستانو خپلوانو نه دې یا الله ځان ته کړم یا الله خپې لاسونه جګولو ته حیران یم یا الله د خپل رحمت نه مې لرې نه کړي حدیث کې راځي چې مریض ته لاړې مریض ته ووایه ما ته دعا وکړه که د مریض دعا داسې ده لکه د ملایکو دعا د به څومره توبې الله ته ویستلي څومره بښنه به یې د الله نه وغوښتي دوستانو نه به یې څومره بښنه وغوښتي ووایه زما ستا چې په قیامت کې په ورځ باندې توبې ته قسم شو قسم نه شو الله دې ما ته مغفرت